د عاشقانو زړونه به شلېدلي، زړونه به یې شلېدلي. مولانا ذکریا صاحب رحمت الله علیه چې د سترګو نظر کمزوری شو نو بیا به یې قرآن نه شو کتی، یعنې ویلی به یې نه شو، ښکارېده به نه ورته، الفاظ به نه ښکارېده. نو بیا به وی چې الله رب العالمینه اوس به زه په دې ژوند څه وکړم چې ستا قرآن پې نه شم کتی، نو په دې ژوند به زه څه کېږم، ستا قرآن چې پې نه شم کتی نو په دې ژوند به زه څه وکړم. الله رب العالمینه بس اوس مې وخت پوره دی، اوس مې واخله چې ستا طرف ته راشه. دومره لوی مقصد چې الله پې راته نه ښکاري، یعنې قرآن نه ښکاري، نو بیا به په دې ژوند څه وکړم. او مونږ دا سترګې، مونږ دا ژبې په څومره نقصاناتو باندې خرابې کړو، بلا وجه یو تن خلا او بل تن خلا، فضولې خبرې کوه، بسې خبرې کوه. او دام تاسو ته درخواست وکړم، دا صبر دی که نه، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. الله وی د صبر اجر چې دی دا بې حساب او بې کتابه دی. دا ولې ډېر ګران کار دی. څوک درته کنځل وکړي نو عقل او پښتو دا وی چې ته ورته 5 کنځلې وکړه. د مور کنځل درته وکړي نو سړی وي چې خوله پې ماته کړه او زار شم. قرآن څه وایي؟ الله وایي درګذر وکړه، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلین. دا ایمان مومنواله دا ګورې دومره آسان کار نه دی. الله وایي که نه واستعینوا بالصبر والصلاة، مدد غواړه زمانه په صبر او په مونځ باندې. صبر ډېر سخت کار دی. ټوله دنیا به حرام کوي او ته حلال کوي. چې حرام والا دی ښه کامیاب دی، جیب یې ډک دی. او خدای زه څه وکړم که په حلالو باندې زم روټۍ هم نشته، سپور هم نشته. الله وایي دا د خوارۍ کار دی، خوارۍ دی. ته ما نه غواړه، صبر کوه، مونځ کوه، ما ته وایه خدای زما مدد وکړه. وانها الله خود وایي لکبیرة الا علی الخاشعین. دا ډېر ګران کار دی سوای د هغه خلکو دپاره چې کم خلک په زړونو کې د الله خشیت او خوف لري. چې څوک د الله محبت او خوف لري نو هغه نه کوي نه 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 زه زنا ولې وکړم، زه بدکاري ولې وکړم، زه دا کار نه کوم. الله وایي دا کار ګران دی، سختم دی، لیکن هغه سړی کولی شي چې د الله خوف یې په زړه کې، او هغه به ولې نه کوي، ولې حرام نه کوي، زنا نه کوي، جګړې نه کوي، فساد نه کوي، او بې خونده نه دی، بېکاره. بعضې سړی دی جومات پې تنګ وي، محله پې تنګ وي، بدبخته وي، ګاونډي پې تنګ وي. سړی وایي چې بس خدایه خس کم جهان پاک، چې بس خدایه چې ورک شي نو خلک پې شکرونه چا پې والله که پروا نه. نو الله رب العالمین وایي دا هغه خلک کولی شي الذین یظنون انهم ملاقو ربهم وانهم الیه راجعون. ما به تاسو ته نه وي چې خدای دې جومات ته خو رالو در و دیوار دي، زمونږ کورونه به ترې کېدی شي ښایسته ظاهرا وی، فرشونه به یي، ماربلې به یي، هر څه به یي. دا وګوره مات ګوټ دیوار دی، خو دا مخ زمونږ سمت چاته دی؟ دا زمونږ بیت الله ته دی. الله وی ټول دې طرف ته کوی، هلته زما کور دی، یعنې ما ته به ټول رامخ کوي. نو اوس دلته خو مونږ ته الله نه ښکاري، لیکن مونږ راغلي په دې محبت او په جذبه یو چې الله رب العالمین دې طرف ته تی او تا راته وی چې داسې ودرېږئ. نو الله وی دا د هغه صفات والا خلک دي چې دا هر څه چې کوي، هر څه نه مراد څه دا مخکې چې ما وی حرام به نه کوي، زنا به نه کوي، بدکاري به نه کوي. دا به هغه خلک چې کم خلک په دې یقین باندې دا هر څه کوي چې خدایه مونږ تا ته را روان یو او مونږ به د الله سره ملاقات کوو. الذین یظنون انهم ملاقو ربهم. او په دې عقیده تا به وینو، ستا به دیدار کوو، او خدایه مونږ ټول ستا طرف ته راتلونکي وو، مونږ بله ټکانه ځای نشته. او قربان شم رسول الله صلی الله علیه وسلم غوندې هستي وایي والله مونږ ستا د معرفت حق نشو ادا کولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ستا چې کم حق دی چې ستا څنګه عبادت او بندگی وشي، یا الله مونږ هغه حق نشو ادا کولی واقعي. او مونږ ډېر بېکاره یو چې مونږ دا وکړو. نن مې دلته د جمعې په ورځ نن د مصر یو ډېر لوی عالم راغلی د مانځه نه پس، ډېره غټه اجتماع وه او هغه دلته تلاوت هم وکړو، ډېر زبردست قرات یې وکړو. هغه ټیم کې ما دا خبره وکړله چې دې ختم کې مې کړې وه او که نه دا یو شعر مې د چا نه اورېدلی و، لیکن خوند پکې زیات دی. حافظ عبدالرحمن صاحب ډېر مشهور سړی او بزرګ و، وفات شوی دی. وایي چې زه د دې زړه هر یو ارمان د نه قربان کم، ستا حق به ادا نشي که ټول ځان د نه قربان کم. خوند دی او اثر دی په دې چې زه د دې زړه هر یو ارمان د نه قربان کم،
ستا حق به ادا نشي که ټول ځان دنه قربان کم منم چې په صفت کې بے نیازی بے پروائے بیا هم په هر چا باندې را خورې د هر چای د هر چا دی غریب هم غواړي مسکین هم غواړي په سپتال کې چې څوک پروت دی چې د چا په بدن کې ساه نشته نو هغه هم وایي چې خدایه ما سره د هر چا دی او د هر چا معنا اجره بندیږي او ملک صاحب خفه کېږي او نواب صاحب خفه کېږي او لوی او غټ الله وایي ته دوی پسې ګرځې او مال نه راځي زما کور خو کلا وي 15 واړه ټیمه زه تا ته وایم حی علی الصلاة او حی علی الفلاح راشه فلاح طرف ته راشه کامیابۍ طرف ته نو چې نور څوک دې په خپل کور کې نه پرېږدي زه دې په خپل کور کې پرېږدم بې ادبي معاف سړی د غټ سړي کور ته لاړ شي تاسو خیال کړي نو چا کې دا همت نه چې د سره په صوفه کښېنو هسې اخوا دېخوا کرسو کې کښېني خاص د هغه په صوفه کې نشي کېناستی ځکه هلته چې ځي هلکه بد ونه ګڼي ما ته ووایي چې دې خوا رانشي الله ستا د نامه نه زار شم الله وایي نه زما په کور کې دا خبرې نشته زما په کور کې په اول کې رالې نو په اول کې ودرېږه او په دویم کې رالې په دویم کې بس د چا خواري ده محنت دی او ګوره زما په کور کې خالی راتللم نه دي چې څوک په اول وخت کې جمعې ته راغی ثواب بالکل داسې دی لکه اوښې واغستو بیت الله شریف ته د بیت الله په حدودو کې د حرم په حدودو کې اوښ حلال کو ثواب یې داسې دا کم یو سړی تعالی د دې اجر داسې ثوابونه څوک داسې کوي نه کوي نو ته دې نورو پسې ګرځې ما پسې ولې نه راځې ته زما کور ته راشه امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء څوک دی چې د فریاد کوونکو فریاد اوري د هغوی مسلې حل کوي پریشانۍ ختموي د خپل سکه د تره زوی او د ترور زوی 2000 روپۍ نه درکوي تاسو خیال کړي بیا په سړي باندې حالاتو کې تبدیلي راشي او ښه شي نو هلکه چې دا ښه شي نو تا نه زه ولې هېر شم دا تا باندې ښه حالات چا راوسته الله وایي ما راوسته او ته وګوره بیا دې سترګې زمونږ نه بدلې کړي واذا انعمنا علی الانسان اعرض ونأى بجانبه واذا مسه الشر فذو دعاء عریض ډېر سخت ټک دی فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه فيقول ربي اکرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن بس دې خی او دې موړي نو به دې خوشحاله دی چې هر څه برابر دي بیا دې ته نه ګوري چې دا نقصان په ما کې دی او که دا خدا نخواسته د بل طرف نقصان خو په ده کې دی الله وایي څه وایي ما اصابک من حسنة فمن الله چې خطر رسی او چې خکېږي هلکه بچې ای پیالې والا هلکه کېنه د خلکو توجه به نه ګډوټئ بچې کېنه دی نه پس غټ انتظام شوی دی موږ په خلکو وریجې خورو انشاءالله به هم تا سره شریک خورو او دا کار مه کوئ ښه بظاهر ښه کار دی بد نه دی ستاسو داسې لږي تاسو ته خو ته چې لږ د خلکو توجه اخوا دېخوا کړي نو توجه به خرابه شي الله دې تا خوشحاله کړي لږ په سکون او په اطمینان کښېنه ستا دا صدقه به انشاءالله ټول مونږ یو ځای خورو که خیر ته به رانه بیا تښتې نه والله رب العالمین وایي چې دا څه ښه رارسي دا زما د طرف نه دي او ما اصابک من سیئة فمن نفسک او چې دا څه بد رارسي د دې بلیم به په مونږ نه لګي دا الزام په مونږ نه دی چې تا ته څه ښه رارسي دا زمونږ د طرف نه دي او چې په خساره کې رالی او په مصیبت کې نو الله وایي دا ستا د وجې بیا خپل عمل ته ګوره مونږ خو تا دپاره بد سوچ نه دی کړی الله نه غواړي څه وایي وما ربک بظلام للعبید الله په خپلو بندګانو ظلم نه کوي الله خو جنتونه جوړ کړي دي الله متعرف کړی ځان په څه باندې دی شروعاتو کا د الله تعارف الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ټولې خوږې خبرې دي ټولې خوږې خبرې دي كتب على نفسه الرحمه ان ربي رحیم ودود واستغفروا ربکم ثم توبوا الیه ټول د بخشش قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله یو سړی راغی د چا متعلق وي دا نیک سړی نه دی دی به نه بخلی کېږي داسې په لمحو کې وحي راغله او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت جبریل وی دی څوک دی الله خفه شو دی څوک دی چې په الله باندې اندازې تړي چې الله به دی نه بخي دا کار اختیار الله چاله نه دی ورکړی دا پاور او طاقت د الله سره دی څه طاقت دی
الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات. خالی بخشش او مغفرت نه ګورې، ما الله سره دا پاور شته چې زه ستا ګناهونه په نیکو کې بدل کړم، زه ستا ګناهونه به په نیکو کې بدل کړم. دا د الله طاقت دی، د الله قوت دی. نو بهرحال الله چې ځان متعارف کړی دی، الله په دې نه دی متعارف کړی، حالانکه جهنمونه دي. ګوره قو انفسکم و اهلیکم نار، خلکو کم طرف ته رواني، ځان بچ کړئ، خپل اولادونه بچ کړئ د جهنم نه. ولې؟ دومره خطرناک اور دی. وقودها الناس والحجاره. یا الله رب العالمین مونږ خدا خیال کړو چې اور په لرګي باندې لګي او اور په ګیس باندې لګي. الله وینا ما سره چې کم اور دی ګټي دي او انسانان به پکې زورولم، خشا کې دغه انسانان دي دا چې کم خلکو ګناه کړی دا. نو الله د نامه نظر شم هغه انسانان نه چې چا په تمیز باندې وخت تیر کړی دی. او یو آسان اصول د الله رب العالمین معلوم کړي، الله رب العالمین سره انټ پینټ مکوه، تکبر مکوه، چې تکبر دی وکړو تباہ و برباد، بیا دې شیرکۍ بیا دې نه پرېږدي. وقال ربکم ادعوني استجب لكم. کمال دی خود راته الله وایي که ته ولې مانه نه غواړې، ما ته دعا وکړه زه دعاګانې قبلومه، زه ستا ندا اورم، آواز اورم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هغه خلق چې دا خیال کوي ضرورت نشته، څه ضرورت دی زه دعا کوم، د کبر کوي، تکبر کوي. الله رب العالمین وی دغه سړی دی به په جهنم کې اچوم. ولې؟ دا متکبر دی، دی ما ته سر نه ږدي. الله هغه خلق وخت دی چې الله ته زاری کوي، الله ته سوال کوي، الله ته دعا کوي. مونږ او تاسو الله رب العالمین سره څه ګډوډ کوو په دې معامله کې، پام کوئ دا کار مونږ نه کوو. مونږ د الله رب العالمین سره خوا دې خوا نه کوو، او مونږ دا اقرار کوو چې خدای شرمسار یو او داسې مختورن یو چې خدای سترګې نشو ملاولی، هېڅ هم نشو کولی. لیکن خدایا نافرمانه نه یو. یو واقعه زه اکثر بیانوم. یو نوجوان و اودس یې وکړو، زر زر یې اودس وکړو، دننه راغی مونځ وکړو، یو بزرګ ورسره ناست و. د چې څومره وخت کې اودس وکړو مونځ وکړو، دومره وخت کې هغه بزرګ اودس وکړو، دننه راځي او دی بار. هغه بزرګ ورته وایي بچې چېرته روان یې، څه دې وکړو؟ ما یې څه نه دي کړي. هغه وایي نه ولې څه خو دې کړي دي، ما وکتې زما په خوا کې ناست و، اودس دې وکړو، مونځ دې وکړو. نو هغه ورته مسکی شو. هغه وایي حضرت دې ته ته عبادت وې، دې ته ته مونځ وې، مونځونه خو اولیا کوي، مونځونه بزرګان کوي، ما مونځ نه کوو. ما خو خالی دا کول په جړا شو ورته، ما صرف دا کو چې الله ته ووایم چې خدای زه نافرمانه نه یم، زه الله بې ادبه نه یم، ستا د جومات نه حکم راغی او زه دا د خدای ستا په حکم حاضر شم، نور دا نه یم. مالک ابن دینار رحمت الله علیه په جومات کې ناست، نور خلق هم ورسره وو. په اولیاو کې څومره لوی سړی دی حضرت مالک ابن دینار. یو کس راغی جومات ته او هغه ورته وی تاسو کې ټولو کې ګناهګار او بد سړی چې دی هغه څوک؟ دومره لوی ولی د الله دی چې دا خبره یې واورېده. نو په چغو چغو یې جړل، ورته یې زه یم. هغه وایي په تاسو کې د ناستو خلکو کې بد سړی څوک دی؟ دی ورته وایي زه یم. نو هغه لاړو ابن سیرین رحمت الله علیه ته کېناست، وایي حضرت عجیبه واقعه وشوه، تللی وم او ما هلته یو ځای کې آواز وکړو چې تاسو کې بد سړی څوک دی؟ نو هغوی کې هغه مالک ابن دینار پاڅېدو، هغه وایي چې زه په دې ټولو کې بد سړی یم. نو هغه وایي دغه خبرې خو دی مالک کړی دی، دا دی چې مالک دی نو هسې نه دی، دغه عاجزۍ دی مالک کړی دی چې په ده کې عاجزي ده او په ده کې ډېره لویه تواضع ده. نو زما عزیزانو هغه شعر مې کوم ځای ته رسولی و چې زه د دې زړه هر یو ارمان د نه قربان کم، ستا حق به ادا نشي که ټول ځان د نه قربان کم. منم چې په صفت کې بې نیازې بې پروای، بیا هم په هر چا باندې راخورې د هر چای، او ستا شان دی عالی شان، زه به خپل شان د نه قربان، ستا شان دی عالی شان، زه به خپل شان د نه قربان کم. ستا حق به ادا نشي که ټول ځان د نه قربان کم. الله ستا حق به ادا نشي که ټول ځان د نه قربان کم. دا صحابه او لاندې خلک نه، دا آدم علیه السلام نه واخلی تر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې
دا جړاګانې وګورئ جړاګانې د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبي وایي چې په سینه مبارک باندې ما لاس راښکه په سینه باندې او دا ګریبان دا بټنې به پخوا دا رواجونه نو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم بټنې دا به کولاوي وي او دې صحابو به د دې سینې زیارت او دیدار بار بار کوو چاته شرف حاصل و چې هغه به لاړه او په مهر نبوت باندې به خوله کېښودله نو بهرحال هغه وایي چې د سینې مبارک ویښته به یې لامده و وایي ما به ورته وي چې دا ولې نو هغه وي چې ته نه غواړې چې زه د خپل الله رب العالمین رضا کړم زما نه مخکینو زما رونو ډېرې خوارۍ او محنتونه کړي دي دا ویښته به یې په څه باندې لامده و دا د خولو نه نه دا په اوښکو باندې لامده و په اوښکو او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حضرت ابوبکر صدیق او صحابو وی یا رسول الله بوډا شوې او ګیره دې سپینه شوه ستاسو ګیره سپینه شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل آخرت الله ته د ودرېدو دې غم زه بوډا کړم زما دا ګیره په دې سپینه شوه چې زه به الله ته څنګه مخامخ کېږم دی وایي زه به الله ته څنګه مخامخ کېږم او الله وایي ما ته دې زما کبریایي قسم او ټولو فرشتو ته وایي چې د جنت دروازه دا به د محمد رسول الله نه بغیر چاته نه کو نه وایي او رسول الله وایي زه به په منبر باندې نه کښېنم په آخرت کې ولې چې دا منبر ما روان نه کي جنت ته مې بوځي او که زه لاړم نو زما د امت به څه کېږي زما د امت د سفارشونو به څه کېږي زه خو د امت نه بغیر نه ځم نو بهرحال دا هغه عشق او محبت و چې کوم موږ ته ښودلی شوی دی او دا زما پسندیده ټاپک دی پسندیده او تاسو هم په کورونو کې یعنی چاله چې څه ورځي د الله معرفت او د الله په بړایي بیانولو کې کم مشکل کار دی هر بچي ته ووایه زه تاسو ته په ایمان ویم او ځوانانو ته ویم زه خپل بچو ته ویم خپلو بچو ته په کور کې چې کم مونځ د ډانګ د یري وشي او د مور پلار د غصې نه وشي دا مونځ نه دی ته په مونځ نه یې پوهې مونځ خو د مینې شیز دی ته ځان له ولې مونځ نه کړې د بابا وینا پکې ولې ضرورت دی نو زه بچو ته ویم چې ته دې شیشې ته ودرېږې او ته دا مخ داسې اړې ضرورت کې ستا او د مور پلار څخه رب العالمین درکړي دي نو چې دا ټولو کې اول وپېژنه نو بیا به په خوند باندې پوه شي دا خبره دعا وکړئ د الله پیغمبره چې الله ما خپل الله ما ته خپل معرفت راکړي او پیغمبرو و الله رب العالمین ځان ته یې نږدې کا دا ځوان غواړي چې تا سره محبت وکړي تا ته نږدې شي نو ګوره الله ورسره څه وکړو چې ځان ته یې نږدې کړو څه موده وروستو عیسی علیه السلام آواز پې کوي خبره ورته کوي او هغه پې غم غرض نه کوي جواب نه ورکوي هلکه ولې ځوانه ته ولې ما ته نه متوجه کېږي او ځوان ګوریم نه په دې کې ورته وحي وشوه وحي الله وایي په ده ته خواري مه کوه چې دی تا ته متوجه شي تا دعا کړې وه چې الله ده ته خپل معرفت ورکړه اوس ما دله خپل معرفت ورکړی دی او زه چې څوک خپل کم او زه چې څوک ځان ته نږدې کم ګورې هغه بیا بل چاته نه ګوري ستا آوازونه او دا سړی پې ته پرې کړې د ده کټ کول شروع کړي دی به داسې عشق او محبت دی الله مونږ ته نصیب کړي او زه تاسو ته په ایمان ویم بیان کړی دې کار پسې شاته تصور څومره مزېدار دی چا در پسې ټوپک راوخستی دی چا کتلی نن ما په جمعه کې ووی زه تاسو ته 60 سال 65 سال 70 سال څومره وي 70 دي یوه روژه چې وساتئ دې حدیث ته غوږ شه یوه روژه چې څوک د الله د رضا دپاره یو روژه وساتي الله رب العالمین د ده او د جهنم په منځ کې د ده او د جهنم په منځ کې د 80 کالو مسافت پیدا کړي دا په یو روژه نو چې اوس 10 روژې سړي وساتلې څوک په کارکولیټر تکړی نو چې 10 سړي وساتلې نو دی 100 کاله د جهنم نه لرې شو نو ټول عمر مې 80 کاله دی او الله وایي په دې 10 روژو به دې زه 100 کاله چې ته دا ملټیپلای کې په ټول 10 باندې دا 100 کاله جوړیږي نو چې کبیره ګناهونه دې نه کړي الله رب العالمین دا قوي او غالب ګمان او ان شاء الله په دې امید باندې چې زموږ د ټولو بخشش او مغفرت شوی او دغه خواري او دا محنت دا نه دي پرېښودل پکار